زه به خپله ته به مې ور او ما ویل چې زه به خامخا دا پروګرام ورځم ستونی مې هم خوږېږي خو صرف یو دوې درې څلور خبرې به کوو پښتانه یو هر سړی به زما په خیال د خپل ثقافت د خپل کلچر او د خپل تهذیب څخه خبر وي خاص کر پښتانه خو یو ډېر لوی تاریخ لري 415 کاله تاریخ لري او د دې تاریخ په رڼا کې که تاسو وګورئ پښتون قام چې کم پیغام وطن ته ورکړی دی هغه د ننګ د غیرت او د امن او د تورې په لار باندې دا ټوله دنیا چې نیمه دنیا د هغه د قبضه کړې وه د میرویس بابا او د احمدشاه بابا چې که تاسو راواخلئ دا تاریخ وګورئ نو ډېر کم قومونه داسې تاریخ لري لکه څنګه چې پښتون افغان وطن یې په دې نړۍ کې لري خو لیکن اوس که تاسو ورته وګورئ چې آیا موږ د خپل ژبې ته د خپل کلتور ته موږ څومره دوام ورکړی دی موږ څومره ژوندۍ ساتلې ده آیا زما په کور کې زما بچی پښتو وایي لیکلی سي ویلی سي او که نه ډېر کم خاص کر بیا زموږ د دې پاکستان کې چې کم پښتانه پراته دي موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو په افغانستان کې که تاسو وګورئ پښتانه نو هغه د هغې ډاکټري هم په پښتو ده د هغې انجینرینګ هم په پښتو دی د هغې وکالت هم په پښتو دی خو لیکن که دلته راسې زموږ خو پښتو پرېږده اردو هم راسه ورکه ده انګریزي هم راسه ورکه ده دا زموږ کمزوري ده نن زموږ ځوانان په ساخته دي یو وخت به و چې دا ځوانانو به غیرت ننګ کاوی خپل تاریخ به ژوندی ساتي دا د ځوانانو کار دی او خپل مشران هغه اتلانو ته ګوري چې هغه څنګه وخت په دې دنیا کې تېر کړی دی لیکن تاسو وګورئ که چیرې د احمدشاه بابا چې تاسو راواخلئ نو د تورې د ننګ او د غیرت او د دې شملې په زور باندې په دنیا کې حکمراني کول د دلي پورې بتلی خو لیکن نن چې زموږ دې وطن ته بارود راغلی دی تباهي بربادي راغلی ده او کوم چې دا سوشل میډیا ده نو زموږ پښتنو ځوانانو یا د پښتنو مشرانو څومره فایده د دې څخه اخیستې ده زما په خیال زموږ تهذیب یې را ورکوي زموږ کلچر را ورکوي په دې چې پښتانه هغه قوم دی چې نن هم تاسو ته په دعوه وایم حقیقت درته وایم که تاسو وګورئ چې پښتون ولې یو ځای نه پرېږدي ولې یووالي ته نه پرېږدي په تا کې ډلې جوړې کړي دي په تا کې فرقې جوړې کړي دي په تا کې د قومو او د تربوره سره په بدۍ اخته کړی یې صرف په دې که چیرې بیا پښتانه ته موقع ورکول سول او دا پښتانه یو سول زه په دعوه درته وایم چې بیا به پر نیمه دنیا د دې پښتنو حکومت وي لیکن پرېږدي دې نه نن موږ په دا خپله ضلع کې چې راواخلې هر تربور د بل تربوره سره په مشین او په کلاشینکوف ولاړ دی نو خو نسته هغه قانون هغه زموږ جرګې هغه زموږ مرکې ورکې سولې پښتانه خپل ځان له قانون درلود خپل عدالت یې درلود هغه عدالت و جرګه مرکه معاف کول د دې انګریزانو او د دې نن سبا په دې قانون باندې چا یقین نه ساتي آیا پښتانه کې چې بدي جوړه سي او مدعي یې چیرې د دې قانون تحت هغه ته سزا ورکول سي لیکن پښتون یې نه مني هغه یې په خپله قبایلي طریقه به زه خپل مدعي او خپل مدعا پره کومه نو هغه زموږ جرګې ورکې سولې یو انګریز کې به یو نایب تحصیلدار ناست و او د دې پښتنو وطن کې به د ملکان خانان نوابان سرداران سره را یو ځای سول او د دې ټول وطن فیصلې به کولې د دې ټول وطن شخړې به خلاصولې او یو تحصیلدار وکلی به ورته ویل چې دا بدعمله سړی دی دا بوزه جیل ته واچو دا بوزه سزا ورکه څوک یې مخ ته نسو درېدلی نو نن ستاسو کلتور څه سو نن هغه زموږ هغه ثقافت څه سو نن خو والله که چې ډي سي راسي اول د هغه سړي سلام کوي چې چا یو 10-15 مړي کړي خان ختم سو ملک ختم سو جرګه ختمه سوله مرکه ختمه سوله په دې چې موږ دغه ځوانان سره دا ګیله لرو چې خپل تاریخ او دا شمله چې موږ نن دا ورځ جوړه کړې ده مبارکي چا ورسره ورکوو دا په څه صرف د دې دپاره چې موږ خپل تاریخ را ژوندی کړو خپل هغه مشرانو ته وګورو خپل هغه عزت خوندي کړو خپل ژبې ته دوام ورکړو خپل لیکلي ته دوام ورکړو دغه غټه خبره ده چې راسئ چې دا سره یو سو دا یو پیغام دی د سیاست څخه بالاتره موږ ټوله د پښتانه ورونه ناست یو
او هر قوم ته موږ عزت ورکړی، که بلوچ دی، که سندی دی، که پنجابی دی، که سرایکی دی، که هزاره دی. او دا د پښتانه خوی دی چې دی خپل همسایه او خپل قریب ته عزت ورکوي او د هغه تحفظ کوي. خو نن پښتون په دنیا کې دهشتګرد شو کړی دی. ته د امن یو نشان وې، ته د غیرت او د تور یو نشان وې، ستا په وژه کې به توپک و او دنیا به درته کتله. نن په دنیا کې ته یو داسې انټروډیوس کړی چې دا یو لوی دهشتګرد دی. نن زما په وطن کې بم چاودي، نن زما کوچني کوچني ماشومان شهیدان کېږي، نن زما وکیلان شهیدان کېږي، نن زما پولیس شهید کېږي، نن زما کم هغه شاعر پاتې سوی دی چې شاعري یې کړې ده، هغه یې د قبر راایستلی دی. خو دا د پښتنو په وطن کې دی. در دغه یو دوه ګامه تېر شه بل ځای ته، یو شی نسته، نه بم سته، نه بلاست سته، نه ټارګېټ کیلینګ سته، نه شی سته. او دغه د پېښور د وزیرستان چې راونیسه، بیا راځه د روغ پورې، بیا راځه د چمنه پورې، او په دې وطن کې دا اور بل دی. چې څه دی چې موږ خپل ثقافت او کلچر معیار کوي، او نن د هغه بارود یې موږ ته راوړي دی. په تورو کې خو موږ زورور یو، لیکن د سوشل میډیا په تورو او کم بارود او کومه ټکنالوژي چې راغلې ده، دا د پښتانه قام تباهي ده او بربادي ده. د دې څخه به ځان ګورو، کم از کم ځوانانو ته او دا ینګ جنریشن چې دی دې ته دا پیغام ورکوو چې د سیاست د هر شي څه بالاتره د قام د ولس ثقافت او کلچر را ژوندی کوي. صرف دا نه دی چې نن مې دا لنګوټه پر سر که او 15 منټه بعد بیا لنګوټه لرې سي، نو زه بیا پښتون نه یم. پښتانه یو، مینه، جذبه، امن، اخوت، خپلوي، عزیزګلوي، دا به په زړه کې ساتو، او یو د بل سره به لاس او وژه ورکوو او دا قوم به پر مخ بیایو. کور دې ودان. نظر بړی صاحب ډېره مننه چې تاسو نن دا پروګرام ورسره را جوړ کړئ، او موږ دا خپل د زړه یو 15 خبرې تاسو ته کښېښولې. ګورنر صاحب تاسو هم کور ودان چې تاسو راغلاست، او خاص کر زه د ایران د کلتور چې کوم انچارج راغلی دی، د هغه شکریا ادا کوم چې دی نن راغلی زموږ سره د پښتنو په دې ورځ کې شرکت وکړي، او د ټولو میلمنو شکریا ادا کوم. کور مې ودان، خوشحاله او باز اوسئ. خدای مې ژوندي لره. ډېره مهرباني.